د حسد اولینی خبره دا ده چې انسان خپل حاسد ته تاواني چا پوستکی له وښو ډک سو د حاسد یو دنیا کې په آخرت کې به هم همداسې وي او بل دا ده عملا دا د علما وي چې کله ته چا سره حسد کوې نو د حسد په داسې طریقه باندې چې درته د وزیر صاحب غیبت وکړه چې دې مرتبې ته رسېدلی نو چې تا د غیبت کو نفس درته ویلې نه یې کوم هېڅکله نه ته یې مخالفت وکړه د نفس چې درته ویلې نن شیخ صاحب راغلی خبرې کولې دا د وزارت چېرته لایق و چې د خبرې کولې نو راځه ښه ډېر غیبت یې وکړه نه یې کومه رئیس صاحب نن رئیس صاحب کې وغږېږه هغه کې وغږېږه دغه هر هغه چې د حسد ته یې ته ورغه کولې د هغې کلکه مقابله وکړه چې نفس درته ویلې داسې وکړه ته بیرته خلاف کوه الله عز وجل به کرا په تا کې دا اور د حسد ګل کي او مړ به کي کله چې مړ سو بیا آرام ګرځېږه او که ته د حسد ته وده ورکړي کوم چې د اسباب د حسد دي ورځ تر بلې نه موږ تاسې انسانان وینو یې کله چې په چا کې د حسد اور بل سي سړی ډېر ځورېږي که نه ډېر ډنګر هم سي ځورېږي هم دردمن هم سي بلا وهلی مریض هم سي نو الله عز وجل دې موږ له حسد نه مو ساتي الله دې موږ امینانه مو ګرځوي الله عز وجل دې موږ ته د امانتداري هغه نصیب کړي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله اكبر حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم مننه جزاك الله الله پاک دې موږ د اسلامي امارت ته دوام او بقا نصیب کړي الله پاک دې موږ او تاسې د اسلامي امارت دایمي او باقي الله پاک دې دغه اسلامي امارت نه هم د اسلام او هم د مسلمانانو هم د افغانستان دپاره ګټه واخلي الله عز وجل دې دا نه خرابوي څومره مامورین کارکوونکي وزیر صاحب معاون صاحبان دلته دي الله پاک د ټولو نه د الله د دین خدمت واخلي الله پاک موږ مه ګمراهان کوي موږ حاسدین جوړوي الله پاک موږ نه خیانت کوي الله پاک ټول اعمال مو قبول کړي الله پاک دغه فکر را نصیب کړي چې موږ تا سره هره ورځ تا محاسب وګرځو او تا سره محاسبه وکړو چې الله عز وجل ته له موږ سره محاسبه وکړې داسې یو فکر جوړ کړو چې الله عز وجل موږ کوم کارونه د الله دپاره کړي د مسلمانانو کوم د ځان دپاره رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین